اوکې ګلاب نن مونږه سٹارټ کوو ټنسز چې دا سټوډنټس ته د ټولو نه یو ډیفیکلټ ورک یو ډیر مشکل کار چې دی هغه ورته ښکاري چې ټنسز ډیر زیات ګران دي خو ګلابه ټنسز بې انتها آسان دي. تاسو ته ټنسز ولې ګران دي پته شته؟ ځکه چې تاسو ټنسز صرف او صرف رول زیات کړي دي. پریکټیکلی تاسو ټنس استعمال کړی نه دی په ډے ټو ډے لایف کې چې کله تا ټنس په رائټینګ کې په سپیکینګ کې په ټرانسلیشن کې دا تاسو استعمال کو نو هغې نه به تاته بیا ټنسونه یادېږي. او زه تاسو ته په کنونشنل طریقه باندې ټنسونه نه ښیم چې بس صرف د ورب فارم دی یاد کو او سبجیکټ دی یاد کو د هغې نه علاوه هیلپینګ ورب دی یاد کړو. نو تاسو به ټنسز رولز هم یادوئ خو په هغې باندې به تاسو سپیکینګ هم کوئ، تاسو به په هغې باندې رائټینګ هم کوئ، په هغې باندې به تاسو ټرانسلیشن چې دی هغه به هم کوئ. یعنی ټنس به مونږ زده کوو، رولز خو به مونږ زده کوو خو دغه رولز به مونږ بیا په سپیکینګ کې څنګه استعمالو، په رائټینګ کې به څنګه استعمالو او په ټرانسلیشن کې به مونږ څنګه استعمالو. نو ګورې دا خبره په خپل مایند کې کېدی چې ګلابه مونږ به ټنس صرف او صرف رولزو نه یادو. اوس پې پوه شوې؟ پریکټیکلی به مونږ ټنسز زده کوو او چې یو پیره تاسو دا پریکټیکلی زده کړو او تاسو په سپیکینګ رائټینګ ټرانسلیشن دا خو پې وکړو چېرته به هم دا ستاسو نه هېرېږي او نه به تاسو غلطېږئ. ټیک شو؟ اوس راځو مونږه پریزنټ انډیفینټ ټنس چې دی هغه مونږه سټارټ کوو او په آسانو الفاظو باندې زده کوو. ټیک ده؟ خو د دې نه مخکې په خپل مایند کې دا خبره کېدی چې ګلابه پریزنټ انډیفینټ ټنس په انګلیش کې د ټولو نه زیات استعمالېدونکی ټنس دی. ټیک شو؟ د ټولو نه زیات کوم یو ټنس استعمالېږي؟ پریزنټ انډیفینټ ټنس استعمالېږي. ګوره دا په ډیلی روټین کې استعمالېږي، دا په لایکس ډسلایکس کې استعمالېږي، دا په هیبټس کې استعمالېږي او دا په یونیورسل ټروتس کې استعمالېږي. ګلابه کو چیرې تاسو پریزنټ انډیفینټ ټنس زده کو که نه نو زما امید دی چې تاسو له به نیم انګلیش چې دی هغه به تاسو زده کړی وي. ټیک شو؟ اوس راځو پریزنټ انډیفینټ ټنس چې دی هغه زده کوو. پریزنټ انډیفینټ ټنس اول د ټرانسلیشن خبره کوو. کو چیرې ستاسو نه د ایگزامینیشن په حال کې دا کوېسچن شوی و چې ټرانسلیټ انټو انګلیش چې څه وکړئ دا سنټنسز چې دي دا جملې چې کومې دي دا تاسو انګلیش ته واړوئ. نو تاسو به د اردو د جملې لاست ورډس ته ګورئ. څه ته به یې ګورئ؟ لاست ورډس ته به یې ګورئ. کو چیرې د سنټنس په لاست کې څه راغلی وو؟ تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہے، دا الفاظ راغلی وو. نو تاسو ته به دا پته ولګي چې دا د پریزنټ انډیفینټ ټنس سنټنس دی. دا خو د اردو د جملې تا ته پته ولګي چې دا د کوم یو ټنس جمله ده؟ د پریزنټ انډیفینټ ټنس چې دی دا جمله ده. د مثال په طور باندې تاسو وګورئ میں پانی پیتا ہوں، زه اوبه څښم. د اردو د جملې په آخر کې څه راغلی دی؟ تا ہے پکې راغلی دی. نو د کوم یو ټنس جمله شوه؟ د پریزنټ انډیفینټ ټنس جمله شوه. دغه شانتې वो स्कूल जाती है، ती है रागले दे नो द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जुमला. हम क्रिकेट खेलते हैं, ते है रागले दे नो द कम यो टेंस जुमला शुआ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जुमला शुआ या फकरा शुआ. در دې ځای پورې هتا ته پته ولګي دا چې د اردو د جملو په اخر کې بس راځي تا ہے، تی ہے، تا ہوں، تے ہے دا به راځي. خو په دې خو ته نه خلاصېږي، دا خو تا صرف د ټرانسلیشن دپاره زده کړه وکړه. خو مونږ خو اردو نه مونږ خو انګلیش زده کوو که نه. نو د انګلیش لپاره رولز چې کوم دي هغه به ته زده کوې چې د پریزنټ انډیفینټ ټنس رولز چې دي هغه څه دي. نو ګوره یاد ساتئ د پریزنټ انډیفینټ ټنس اولنی رول چې کوم دی هغه دا دی چې په دې کې به د ورب فرست فارم استعمالیږي. د ورب درې فارم فار ایگزامپل go، went، gone درې فارم شو. فرست فارم څه شی دی؟ go، سیکنډ فارم دی went او تھرډ فارم دی gone. دغه شانتې فرست فارم دی ډرینک، سیکنډ فارم دی ډرینک او تھرډ فارم دی ډرنک. خو فی الحال تاسو دا صرف زده کې چې مونږ به په دې کې د ورب فرست فارم چې دی هغه به استعمالو. کوم یو فارم اف د ورب به استعمالو په دې کې؟ فرست فارم اف د ورب از یوزډ ان پریزنټ انډیفینټ ټنس. بیا کو چیرې د سبجیکټ په ځای باندې هی، شي، اټ یا سینګولر ناون راغلی وي نو د دوی چې کوم ورب دی د هغې سره به تاسو بیا د اس یا د ای اس اضافه کوئ. ټیک شو؟ تاسو ته ګروپس یاد شي، تاسو ته ما وی چې دوه ګروپونه به یاد کړئ. هی، شي، اټ او سینګولر ناون دا د یو ګروپ ممبرز دي
او د دوی دپاره په انګلیش کې جدا راځي. I, we, you, they او پلورل ناون دا د بل ګروپ ممبرز دي او د دوی دپاره په انګلیش کې جدا راځي. خبره ته یاد ده که نه؟ نو اوس دې وګورئ د سبجیکټ په ځای باندې کو چېرې هی شي اټ سینګولر ناون یعنی دا ګروپ والا ممبرز راغلي نو د دوی سره چې کوم ورب وي د هغې ورب سره به تاسو د اس یا د ای اس اضافه کوئ. ټیک شو؟ ایکسپلین کوم یې درته صبر وکړئ. بل رول دا دی چې کو چېرې د سبجیکټ په ځای باندې آی، وی، یو، دی او پلورل ناون یعنی د دې بل ګروپ ممبرز رالو نو تاسو به د دوی سره صرف او صرف د ورب فرست فارم لګوئ. د دوی سره به د اس یا د ای اس اضافه نه کوئ. در دې ځای پورې پوه شوئ؟ اوس راشئ چې پریکټیکلی پې تاسو پوه شئ د هغې نه بعد به بیا د 4 نمبر رول راشو. ټیک شو؟ مونږه سنټنس چې کوم دی هغه د سبجیکټ ورب او د آبجیکټ نه جوړوي. سنټنس د څه نه جوړوي؟ سبجیکټ ورب او د آبجیکټ نه جوړوي. سبجیکټ ورب او آبجیکټ مونږ دا خبره وکړه چې کو چېرې د سبجیکټ په ځای باندې څه راغلي هی، شي، اټ او سینګولر ناون راغلي دا د سبجیکټ ایریا ده. نو د دوی سره چې کوم ورب دی د هغې ورب سره به د اس یا د ای اس اضافه کیږي. تاسو په دې باندې پوه شوئ که نه ګلابه؟ دې خوا وګورئ دا د سبجیکټ ایریا ده. د سبجیکټ په ځای باندې هی راغی، شي راغی، اټ راغی، سینګولر ناون راغی یا سینګولر ناون راغی. نو د دې سبجیکټ ورب دا شو که نه؟ نو د دې سبجیکټ د ورب سره به بیا مونږ د اس یا د ای اس اضافه به ورسره کوو. کلیر دی؟ زه وایم چې وہ پانی پیتا ہے، وہ پانی پیتا ہے. نو هی سبجیکټ په ځای باندې راغی او چې هی کله راغی نو ما د ورب فرست فارم ولګو ډرینک او ورسره مې د اس اضافه وکړه. نو څه شو؟ هی ډرینکس واټر، وہ پانی پیتا ہے، هی ډرینکس واټر. دغه شانتې وہ پانی پیتی ہے جنې ده نو د جنې لپاره موږ څه استعمالو؟ شي. او شي چې د سبجیکټ په ځای باندې راغی نو د دې سره چې کوم ورب دی نو د ورب خو به کوم یو فارم لګي؟ فرست فارم به لګي که نه؟ او د فرست فارم سره به مونږ بیا د اس یا د ای اس اضافه وکړو. نو شي ډرینکس واټر. دغه شانتې اټ ډرینکس واټر. اټ راغی نو اټ چې کله راشي نو د ورب ولګېد فرست فارم او ورسره به څه کېږي؟ د اس یا د ای اس اضافه به کېږي. نو اټ ډرینکس واټر. دغه شانتې پیشو اوبه څکي. نو کیټ سینګولر ناون دی که نه؟ یو نوم دی وګورئ ورته. نو چې سینګولر ناون دی نو تاسو به ورسره څه وکړئ؟ د ورب فرست فارم او د هغې سره د اس یا د ای اس اضافه. نو کیټ ډرینکس واټر. دغه شانتې علي ډرینکس واټر. علي ته کو تاسو وګورئ نو علي هم سینګولر ناون دی او د ده سره به د ورب فرست فارم او د هغې فرست فارم سره به د اس یا د ای اس اضافه کېږي. نو علي ډرینکس واټر. په دې باندې پوه شوئ؟ اوس تاسو دې ته وګورئ چې د سبجیکټ په ځای باندې کله هی راغلی دی، شي راغلی دی، اټ راغلی دی یا سینګولر ناون راغلی دی. نو د دوی چې کوم ورب دی د هی دا ورب دی نو د هغې ورب سره د اس اضافه شوې ده. د دې شي دا یو ورب دی نو د ده سره د اس اضافه شوې ده. د اټ دا ورب دی نو د ده سره اضافه شوې ده. د کیټ دا ورب دی نو د ده سره د اضافه شوې ده د اس. او علي هم سینګولر ناون دی د ده د ورب سره هم د اس اضافه شوې ده. په دې یو پوینټ باندې ګلابه تاسو پوه شوئ چې ګوره کو چېرې د سبجیکټ په ځای باندې هی، شي، اټ یا سینګولر ناون راغلی وي نو د دوی سره به د ورب فرست فارم لګي او د هغې ورب د فرست فارم سره به د اس یا د ای اس اضافه کېږي. نو دې ځای ته تاسو وګورئ چې د سبجیکټ په ځای باندې هی راغلی دی، شي راغلی دی، اټ راغلی دی، سینګولر ناون راغلی دی یا سینګولر ناون راغلی دی. نو د دوی چې کوم ورب دی د ورب کوم یو فارم دی؟ فرست فارم دی. هغه د هغې فرست فارم سره د اس اضافه چې ده هغه ورسره شوې ده. I hope چې دا پوینټ په اوس کلیر شوي. ټیک شو؟ اوکې. اوس کو چېرې د سبجیکټ په ځای باندې څه راغلي؟ د سبجیکټ په ځای باندې راغلي آی، وی، یو، دی او پلورل ناون نو د دوی سره به د ورب صرف او صرف فرست فارم لګي د اس ای اس اضافه به ورسره نه کېږي. ټیک شو؟ اوس دې ځای ته راشئ چې کله زه یم چې مې پانی پیتا هوں نو مې دپاره څه راځي؟ آی راځي که نه؟ نو آی راغی د سبجیکټ په ځای باندې آی او د ورب کوم یو فارم صرف لګېدلی دی؟ صرف فرست فارم. آی
drink water. د ورب ما فرست فارم لګولې دی خو ما ورسره د اس ای اس اضافه مې ورسره نه ده کړې. اوس په دې باندې پوه شوې که نه؟ I drink water. मैं पानी पीता हूँ. دغه شانتې हम पानी पीते हैं. we نو چې کله we راغی نو وی چې د سبجیکټ په ځای باندې راشي نو د ورب به صرف فرست فارم لګي د اس ای اس اضافه به ورسره نه کېږي. نو وی ډرینک واټر د وی سره د ورب صرف فرست فارم لګېدل دی د اس ای اس اضافه ورسره نه ده شوې. دغه شانتې یو ډرینک واټر نو د یو سره هم د ورب صرف فرست فارم لګېدلی دی خو د اس ای اس اضافه ورسره نه ده شوې. دغه شانتې they drink water. بیا kids drink water. kids زموږ سره څه شی دی؟ پلورل ناون دی که نه؟ او چې کله پلورل ناون د سبجیکټ په ځای باندې راشي نو د هغې سره به د ورب صرف فرست فارم لګي د اس ای اس اضافه به ورسره نه کېږي. نو په دې ځای کې وګورئ kids د سبجیکټ په ځای باندې راغلی دی نو مونږه د ورب سره د اس ای اس اضافه چې ده هغه ورسره مونږ نه ده کړې. نو kids drink water. دغه شانتې علي اینډ سونا دوه نومونه دي که نه؟ جمع نوم شو، ټیک شو، پلورل ناون شو. نو د پلورل ناون سره به مونږه د اس ای اس اضافه نه کوو، صرف به د ورب فرست فارم لګو. نو علي اینډ سونا ډرینک واټر. دې ځای ته اوس وګورئ چې د سبجیکټ په ځای باندې آی وي یو دی او پلورل ناون راشي نو د هغوی سره به د ورب صرف فرست فارم لګي د اس ای اس اضافه به نه کېږي. دغه شانتې تاسو وګورئ چې د سبجیکټ په ځای باندې آی وي یو دی او پلورل ناون راغلی دي نو مونږه د ورب صرف فرست فارم لګولی دی د اس ای اس اضافه ورسره مونږه نه ده کړې. آی هوپ چې تاسو به په دې پوینټ باندې هم پوه شوي. کلیر دی؟ اوس راځو چې په کوم ځای کې به مونږه د ورب سره د اس اضافه کوو او په کوم ځای کې به مونږه د ورب سره د ای اس اضافه کوو. د سبجیکټ په ځای باندې زموږ سره څه راغلی دی؟ he she it او سینګولر ناون راغلی دي نو د ورب به مونږه د اس یا د ای اس اضافه کوو. خو اوس په کوم ځای کې به د اس اضافه کوو او په کوم ځای کې به د ای اس اضافه کوو. نو بالکل سمپل دی. هغه وربز چې د هغوی لاس لیټرز اخري لفظونه هغې سره راغلي سی ایچ اس ایچ اس ډبل اس او ایکس زی یا زد نو د دوی سره به د ای اس اضافه کېږي. هغه وربز چې د هغوی لاس لیټرز هغه څه سی ایچ اس ایچ اس ډبل اس او ایکس او زی یا زد نو د دغې ورب سره به د ای اس اضافه کېږي او د دې نه علاوه باقي چې څومره هم وربز دي نو د هغوی سره به صرف او صرف د اس اضافه کېږي. پوه کوم خو پې غوږ ورته کېدی. مثال په طور باندې ورب راغلی دی REACH ریچ. نو تاسو وګورئ د دې ورب لاس لیټر څه شی دی؟ CH دی که نه دی؟ نو تاسو به د دې سره څه وکړئ؟ د ES اضافه به ورسره وکړئ. دا به څه شي؟ ریچز. دغه شانتې کو مثال په طور باندې زموږ سره یو ورډ راغلی دی او د هغې لاس لیټر څه شی دی؟ SH یعنی پالیش. دغه شانتې یو ورډ راغلی دی د هغې لاس لیټر څه دی؟ ډبل اس دی، کراس. نو دې سره به هم تاسو د سی اضافه وکړئ، د ای اس اضافه به ورسره وکړئ. دغه شانتې ګو راغلی دی، ګو. نو تاسو ورسره څه حساب کوئ؟ د ای اس. دا څه شي؟ ګوز. اوس خو درته پته ولګېده که نه ګلابه چې ولې به مونږ وایي آی ګو ټو سکول اینډ هی ګوز ټو سکول. ټیک شو؟ هغه وربز چې د هغوی لاس لیټرز چې کوم دي هغه سی ایچ اس ایچ اس ډبل اس او ایکس او زد یا زی دا لیټرز دي د هغې وربز لاس لیټرز دایي نو تاسو به د هغې سره د ای اس اضافه کوئ. ټیک شو؟ او د باقي ټول ورب سره به صرف او صرف د اس اضافه کوئ. دې خو وګورئ که نه چې کله مونږ لیکلی دی DRINK ډرینک نو تاسو وګورئ دا کې په دې کې شته؟ نشته پکې که نه؟ کې خو په دې کې نشته. نو د کې سره مونږ څه کړی دی؟ د اس اضافه ورسره کړی دی. دغه شانتې کو چېرې زه ووایم چې ټیک نو په لاس کې څه راځي؟ ای راځي که نه؟ نو د ای سره به مونږ صرف د اس اضافه وکړو. دغه شانتې مونږ ووایو پوټ نو ټي په لاس کې راغلی ده که نه؟ نو مونږ ورسره صرف د اس اضافه کوو. دغه شانتې ډیلیور نو آر راغلی دی
نو موږ به څه وکړو صرف د اس اضافه به ورسره کوو. اوس په دې باندې ګله به پوه شوې دا د نننۍ ورځې زموږ سره د انګلیش چې ستاسو کوم ګرامر و دا هغه شو. ټیک شو؟ اوکې ګله به د پریزنټ انډیفینټ ټینس د دې سمري له راځو. اوکې ګله به نن چې دی هغه دومره لیکچر چې دی هغه پوره دی، سبا به بیا نیګیټیو سینټنسز کوو. ټیک شو؟ د دې لیکچر سمري له راشئ. د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې د دې ټینس د اردو د جملو په آخر کې به تا ہے تی ہے تا ہوں تے ہیں وغیرہ د الفاظ راغلي وي. چې کله مونږ د انګلیش رولز را شو نو په دې کې به د ورب فرست فارم استعمالیږي. دویمه خبره دا ده، دویم رول دا دی کو چېرې د سبجیکټ په ځای باندې هی شي اټ سینګولر ناون راشي نو د هغوی د ورب سره به د اس ای اس اضافه کیږي. دریم رول دا دی چې کو چېرې د سبجیکټ په ځای باندې آی وی یو دی او پلورل ناون راشي نو د دوی د ورب سره به د اس ای اس اضافه نه کیږي، صرف به د ورب فرست فارم استعمالیږي. او 4 نمبر رول دا دی چې په کوم ځای کې به مونږه اس لګو او په کوم ځای کې به مونږه د ورب سره ای اس لګو. نو هغه وربس چې د هغوی لاست لیټر اس ایچ سی ایچ اس ډبل اس او ایکس او زی یا زیډ دا راغلی وو نو د دوی سره به تاسو د ای اس اضافه کوئ، د باقي ټول ورب سره به اونلی د اس اضافه چې دی هغه به کوئ. او د هغې ما تاسو له دلته کې اگزامپل سنټنسز هم درکړو، هغه دلته کې مې تاسو ته هغه وربس چې دي هغه مې ته هم ایکسپلین کړو. اوس راځو اگزامپل سنټنسز لا چې تاسو ته دا ټینس بالکل کلیر شي. ټیک شو؟ زه سنټنس وایم او هغه انګلیش ته ټرانسلیټ کوو چې تاسو صحیح پوه شئ. میں موبائل فون استعمال کرتا ہوں. زه موبایل فون استعمالوم. آئی یوز موبایل فون. هغه موبایل فون استعمالی الک دی نو هی یوز او ورسره د اس اضافه وکړئ نو هی یوزز موبایل فون. زه کالج ته ځم نو آئی گو ټو کالج د ورب صرف فرست فارم. هغه کالج ته ځي وہ کالج جاتی ہے نو شی گو د ورب د فرست فارم ولګو ورسره د ای اس اضافه وکړه نو شی گوز ټو کالج. ته کالج ته راځې یو کم ټو کالج. هغه کالج ته راځي هی کمز ټو کالج. زه جامې استری کوم. آئی پریس مای کلاتس. هغه جامې استری کی هی presses یا she presses the clothes. په دې کې څه ګران دي ګلابه؟ آسان دی؟ ویری ګډ. اوس راشئ تاسو سپیکینګ ټاسک له. تاسو د